الله الله الذي خلقكم من ضعف ثم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. دا د دې صورت چې کومه مرکزی مدعا ده او دعوی ده نو هغه اثبات د قیامت ته او اثبات د جزا او د سزا چې د دې ژوند نه وروسته یقینا یو بل ژوند دی او هغه ډېر پایدار ژوند دی، هغه ډېر د کامیابۍ ژوند دی. هغې دپاره کار پکار دی. نو الله رب العزت فرمایي الله الذي خلقكم، دا ستاسو کې من ضعف دی که ضعف دی؟ تاسو کوم قرات دي؟ تاسو ورته ها په زمي سره کنه دا دوه قراتونه دي. دا قرات د حفص دا کوم چې مونږ وایو په زمي سره، او یو قرات په دې کې من ضعف دی. خدا د ضعف دا ډېر صحیح ذکر دی چې عبد الله بن عمر وایي چې ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل نو ما داسې ویل چې من ضعف، ما ته ویل چې عبد الله من ضعف. دا قرات بیا د حفص دی، دا ډېر صحیح دی ځکه دې کې دا روایت د عبد الله بن عباس هم پروت دی او د عبد الله بن عمر هم پروت دی. نو الله الذي خلقكم من ضعف، الله هغه ذات دی چې پیدا کړي یې تاسو او ساس کړي یې تاسو لره من ضعف د کمزورۍ نه. یعنې معنا دا ده چې یو ساس کې اوبه وي، نطفه وه کمزورې، د هغه کمزورې نطفې نه ما تاسو ساس کړي یې. د ولادت په نه مخکې جنین ورته وایي، د مور په خېټه کې چې د وړوکې وي دننه نو دې ته جنین وایي. نو ستاسو دغه د جنین زمانه بیا د ولادت زمانه چې د مور نه پیدا کېدی دا من انتهایی د کمزورۍ زمانه وه، او بیا د طفولیت دې پسې چې کومه دی د کینه د شو کولو زمانه وه، نو هغه هم ستاسو د کمزورۍ وه. بیا زمانه د طفولیت او د وړوکوالي وه، نو دا هم ستاسو انتهایی د کمزورۍ وه. نو دې ضعفن کې 4 مرتبې راغلي دي: جنین، ولید او دارنګې مبتون او طفیلیت. دا 4 مرتبې دې من ضعفن کې دي. دا 4 مرتبې په انسان باندې انتهایی د کمزورۍ. ثم جعل من بعد ضعف قوه، بیا ګرځولی دی او پیدا کړی الله تاسو ته پس د کمزورۍ نه قوت، او دې ته یعنې قوت شباب، د ځوانۍ هغه قوت چې دې ځوانۍ ته سړی ورسیږي او بیا دا ځوانۍ ښه پخه شي او مستحکمه شي، دا زمانه د شباب دې ته ویلې کېږي، ځوانۍ زمانه ده. تمام قوتونه دا بالکل تیار او تکړی کارونو ته او خپل خدمت په اعلی طریقه کولی شي. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، بیا ګرځوي الله تاسو دپاره وروستو دغه قوت شباب نه ضعفا کمزوري، بوډاوالی راشي، وشیبه او سپینوالی د ویښتو، ویښته سپین شي او کمزوري راشي. د دې کمزورۍ نه وروستو بیا قوت نه راځي، بیا سړی ورځ په ښکته، بیا دا به نه وی چې زه ګینې بوډا شوم او دې نه وروستو په ما کې قوت پیدا شي.
بیا قوتونه موتونه نه پیدا کیږي به دغه آخري ځل دی بیا د مرګ انتظار دی او دی وجنا دا سپینواله د ویښتو وای دا د مرګ یو قسم له علامه ده او دا د مرګ یو قسم له پیغام دی انسان ته یا ویښته دې سپین شو نو دا ستا د مرګ پیغام دی مرګ دیزی شوی دی یخلقو ما یشاء پیدا کوي الله هغه چې د الله خوښه شي نو کله ضعف پیدا کی او کله بیا قوت پیدا کی د قوت نه بیا وروسته بیا ضعف پیدا کی او دا مختلف ادوار دي او مختلف تورونه دي چې الله په انسان باندې بدلی را بدلی او هو العلیم دا الله واقف او عالم دی په خپل بندګانو او داږي په حالاتو باندې او القدیر طاقت والا دی چې څنګه دي کې کمزوري راولي او څنګه دي کې قوت راولي ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ويوم تقوم الساعة فهذا ورځ باندې چې قیامت قائم شي يقسم المجرمون قسمونه بخوري نافرمان په دې خبره چې ما لبثوا غیر ساعه دی دنیا کې درنګ نه دی تیر کړی سوا د یو ساعت نه کذالک کانوا یوفکون او دا مجرمان په دنیا کې دقسې اړولې شوي وو د حق نه باطل ته او د صدق نه کذب ته څنګه چې دی خبره کې تیر وتل دارنګې دی په دنیا کې هم تیروتی نو یوم تقوم الساعه په کوم ورځ چې قیامت قائم شي نو قیامت ته ساعت وایو ځکه چې دا به د دنیا آخري ساعت او د آخرت په اول ساعت کې قایمیږي نو په دې وجه قیامت ته ساعت وایي او ساعت اصل کې ګنټې ته ویل کېږي نو دا معنا ده چې کله قیامت قائم شي یعنی ساعت قائم شي او دا به اچانک قائمیږي قیامت ته دا به اچانک قائمیږي یعنی حدیث کې راځي یو دوه کسان به په بازار کې تان با یو کس سره یو بل به هغه دواړه دغه نیولي او شاته به رواني او دا تان به خوري دې لپاره چې خلک ویني دا بازار کې خلک کوي کپڑے والا راشي او خپل غاټلې کیږي او دا غي نتان روباسي دویم مرګري ورسره نو دا تان چې کولاو کی د دې هغه سر هغه یو مرګ لور کې او تان د سره او د شي خلاصي او هغه رواني حدیث کې راځي دا تان با لا دی خور کړي نه یو قیامت په الله قائم بل حدیث کې راځي چې دا یو سړی به نوڼی راوالي نوڼی او د خولې له به وړي او خولې ته به ونه رسوي اسرافیل سلام او دا خلک به په ځای ځای داسې دغه شي لکه لا شنه وه په شنو بوټو باندې چې دا نور راتېر شي او سوکړه ساده شي او په ځای ځای مړاوي شي او په ځای ځای وچي دقسې په ځای ځای به دا خلک بالکل نه به څوک وصیت ته صادرې شي نه به کور ته تللی شي هر سړی به په خپل خپل ځای کې ونیولی شي او قیامت به قایم شي نو ساعت په معنا دام دی چې دا به په ډېر یو ساعت کې قایمیږي اچانک به قایمیږي په دې وجه ورته ساعت ویلی کېږي نو کله چې قیامت قایم شي یقسم المجرمون قسمونه به خوري مجرمان او نافرمان خلک چې په الله قسم ما لبثوا غیر ساعه چې مونږ خو دنیا کې نه دی تیر کړی دی په دنیا کې نه دی تیر کړی سوا د یو ساعت خیر زمونږ د دنیا دا ژوند خو هسې او بس یو ګنټه ساعت که چېرې مونږ ډېر پاتې شوی وی نو مونږ به سوچ کړی وی او مونږ به د دې ورځې لپاره تیاری کړی وی خو دا خو بس هسې دی او
د اور د لمبې د پترۍ د لمبې په شان یو لمبه وه او ایسته تیر شو. دا به دوی ولې وایي؟ دا یا دوی دروغ وایي. څنګه چې په دنیا کې دا پرتولي او دا دروغ به خورول که نه، دا دروغ به ویل. دقسې دروغ دقسې دروغ هلته هم وایي. دې مطلب دا دی چې دنیا کې دروغ چلېدل، دلته به هم دروغ چلېږي. یا د دوی نه هیر شوي دي. د قیامت دونه حول او هیبت دی چې د سړي دا خواص په کار کړي دي او دې نه هیر وشو. او قرآن وایي چې څنګه دا په دې آخرت کې دوی غلط قسمونه خوري او وایي چې موږ سوا د یو ساعت د دنیا کې نه دی تېر کړی او په دنیا کې خو بس موږ ساه اخیسته ویسته په قیامت سره باندې. نو الله وایي دقسې دوی په دنیا کې هم دقسې دروغ به ویل او دقسې به د حق نه اوړېدل، د رښتیاو نه به دروغو طرف ته تلل، د حق نه به باطل ته تلل. کذلک کانوا یؤفکون. دقسې او دا مجرمان په دنیا کې یؤفکون اړولی کېدل به د حق نه باطل ته او اوړېدل به د صدق نه کذب او دروغو ته. وقال الذين اوتوا العلم والایمان. وبوي هغه کسان چې هغې ته علم ورکړی شوی دی، والایمان، او هغه کسان چې هغې ته ایمان ورکړی شوی دی، یعنی مؤمنان عالمان به ووایي. د مؤمنانو عالمانو او صلبه په قیامت کې برابر. نو دې مجرمانو ته به ووایي، د ټرم ډلې ته به ووایي، ټرمیانو ته، دې ته به ووایي چې لقد لبستم فی کتاب الله، یقینا تاسو درنګ تیر کړی د الله په کتاب، یعنی په لوح محفوظ کې، الی یوم البعث، هغه ورځې د دوباره ژوند ته. ته ما دونه ورځې تېرې کړي دي، تا ډېر اوږد عمر تېر کړی دی، تا ډېر لوی وخت په دنیا کې تېر کړی دی. دا عالمان مؤمنان عالمان به د مجرمانو ته وایي داسې نه ده، لقد لبستم فی کتاب الله، یقینا تاسو درنګ تېر کړی دی د الله په کتاب کې، په لوح محفوظ کې، او د لوح محفوظ په حساب باندې الی یوم البعث، تر ورځې د دوباره ژونده پورې. اوس تاسو ویل چې قیامت چېرته دی او بیا دوباره ژوند چېرته دی او بیا حساب کتاب چېرته دی او جنت دوزخ چېرته دی، او دا هېڅ نشته، او دا دې مولیانو د ځانه خبرې سازي کړي دي. دا اوس داسې دی د دغې زامن شته دی چې هغه دا قسم خبرې اوس هم کوي. دا زمونږ دې خبرو پورې خاندي. نو دوی به ورته وایي دا علما مؤمنان، فهذا یوم البعث، دا ورځ د دوباره ژوند ده. اوم لیده چې تاسو نه مانه او ټوکې به م ورپورې کولې، ګپونه به م ورپورې لګول، دا هغه ورځ ده. اوم لیده ولکنکم کنتم لا تعلمون، ولکنکم، لیکن تاسو وایي نه پوهېدئ په دې باندې، تاسو سوا د خوراک څښاک نه او د بار ته رتلو نه بل چل نه زده کړی. تاسو ویل چې څه دنیا کې دي دا غونډې خولې ته واچوم او لاندې وباسم، د دې نه علاوه خو تاسو څه بل څه کار نه و. دې خوله باندې تاسو هر څه ورچول او لاندې تاسو هر شی ایسته، د دې نه علاوه تاسو سره څه کار نه و، نه تاسو سره څه غم و. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. فیومئذ، پس په دې ورځ د قیامت باندې، لا ینفع الذین ظلموا، فایده به نه ورکوي ظالمانو ته عذرونه پیش کول دي. یو سړی قیامت کې راپاسي وي چې ما ایمان ځکه نه و راوړی چې دنیا د کوپر نه ډکه وه، ما د یرې ایمان نه راوړو، ما ایمان راوړی دی خو دا مونځ مې ځکه نه کوو چې دا ښکاره عملو د اسلام نو بیا خلکو ته ښکاره کېدمه.
یاره زه خو بس ډېر زیات چې کومه دی نو کمزوری وم مانځه ته به نه شوم را پاڅېدلی دا څه قسم عذرونه چې پیش کوي الله فرمایي دا عذرونه به هېڅ پیدا نه ورکوي هېڅ پیدا او ولا هم یستعتبون نه به د دوی نه طلب د عتبا کېدی شي څه ایر په تیر او باقي روزګار راځئ اوس الله راضي کوي نو دا مقبه هم دوی ته نه میلاویږي دا مقبه هم دوی ته نه میلاویږي چې راشئ اوس الله راضي کوي ولا هم یستعتبون او نه به د دوی نه طلب د عتبا وکړی شي چې راځئ فورا الله اوس الله ته توبه طائب شئ او راځئ اوس ته الله مطیعان او تابعدار وګرځئ راځئ اوس الله راضي کوي نه دا مقبه نه وي ځکه و چې د ورخه اوبه تېرې شي په بیرته نه جارو ځي او نه جارو ځي هغه تېر ساعت په بیا د توبې ټیم تېر شوی دی د عذر پیش کولو ټیم دنیا وه د خدای د راضي کولو ټیم دنیا وه هغه تلې ده اوس خو د حساب کتاب میدان دی او د رشو د کتلو میدان دی چې چا رشه څومره ده د نیکۍ څونه رشې ځان له سازي کړي دي او د بدۍ او د بد عملۍ ځان له څونه رشې سازي دي اوس خو د رشو خبره ده اوس خو دې وخت کې د توبو مبو سوال نه پیدا کېږي توبې نه قبلېږي دې وخت دا دې آیاتونو ترجمه او تشریح وه دې کې یو څو خبرو ته اشاره راله هغه دا تقریر عقیدة البعث والجزا یو دې آیاتونو کې چې کومه مدعا د دې صورت ده چې اثبات د قیامت دی او د سزا او د جزا دی او دې باندې قرآن ادله عقلیه قائم کړه او دویم بیان د اطوارو د پیدایش د انسان د نطفې نه واله د شیخوخت او د حرم پورې چې د جنین نه ولید شي د مور نه پیدا شي او د ولید نه بیا په مبتون شي بیا د تینه مور کټ کې دی د هغې نه د طفولیت زمانه د ماشوموالي د بلوغ نه مخکې دی طفولیت وایي بیا د طفولیت زمانه د طفولیت په زمانه پسې د شباب زمانه راشي او په شباب پسې بیا حریم راشي او شیخوخت راشي او سپینوالی د ګیرې او د ویښتو راشي او نمبر 3 فضل العلم والایمان واهلها په دې آیاتونو کې د علم ډېر لوی فضیلت بیان شو او د ایمان ډېر لوی منقبه بیان شو او د علماو د ایماندارو ډېر لوی شان بیان شو چې خلک مجرمان به قسمونه وخوري چې موږ په دنیا کې سوا د یو ساعت نن دی تېر کړی علما او مؤمنان به راپاسي ایمان او د علم خاوندان به راپاسي چې دروغ وایي تاسو د قیامت پورې ژوند په دنیا کې تېر کړی په قبرونو کې تېر کړی په دنیا کې تېر کړی ته ما یو ساعت نه دی تېر کړی نو دا د علماو چې د علماو حوصلې به ښې برابري په قیامت کې او د هغې وجه دا ده چې هغوی ته خپل مستقبل روښانه ښکاره کېږي او د کافر مستقبل تو تاریک دی تاریک د منافق او د ګناهګار مستقبل بالکل تاریک دی او نمبر 4 بیان ان معذرة الظالمین لا تقبل منه په دې آیاتونو کې دا هم رااله چې ظالمان به عذرونه پیش کوي خو الله به نه منظوروي او ولا یستعتبون او نه به دوی له مقور کړی کېږي په یرزون الله تعالی چې د الله د رضا کولو کوشش وکړي نو په یرضا عنهم الله دې نه راضي کړی شي نه دا مقبه دي ته نه میلاویږي ځکه چې د توبې وخت تېر شوی دی دا دې آیاتونو دغه وه دعا وکړئ چې الله موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهه کړي او دې سره سره الله موږ او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي
कुरानी निज़ाम द शरीयत निज़ाम अल्लाह पर तमाम जहान की खासकर पाकिस्तान के रावले ये लसो कार कई कामयाबी की सो के मुखालफत की हिदायत और की बदकिस्मत तबाही सोने जमंग मशरान व पाशिवी जनाना नारीना अल्लाह टूल सोने द मुसलमानान बीमारान दी अल्लाह को तशफा कामिल आदिला अल्लाह जमंग टूल पर हालत बाने रहम की अल्लाह द अमल के इस्लाम पर रंग की शरीयत पर रंग की दल तदा काफिराना निज़ाम दार सुदखोरी निज़ाम दार जुल्म और बेइंसाफी निज़ाम दार ग्राने और टिक्सुनु निज़ाम दे मंगा अल्लाह खलास दे मंगा अल्लाह खलास और दलील पार की सोक दलील जुल्म निज़ाम द खत्मौलो और द इस्लामी निज़ाम द राज कौलो द पार कार की खुदा के दादरसी की ते इमदादो की ते ताउनो की तौर तर खपल बंदिगान द जुन रावाड़े या अल्लाह जमंग ढोल पर हालत बाने रहम की खपल मदरसे तो दुआ वकड़ी कि अल्लाह द मदरसा कामयाबी से इम्किनार देखे कम कमे दे हर किस्म कमे चिरे और हर तरीका की कमे दे अल्लाह दा गैबुल खजानों ने पूरा की अल्लाह दा गैबुल खजानों ने पूरा की और दा मदरसा जमंग आखिरत द नजात द पारा बेहतरीन जरिया उगर्दे दी पोज जमंग राजिशी अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह